سورة البقرہ 25 نمبر آیت دی 20 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرہ دریم رکوع شروع ده. الله جل شانه په دې رکوع کې لومړني آیتونه کې ټول انسانانو ته دعوت توحید هغه فرمایلو او ټول انسانانو ته د دې خبرې اعلان وکړو چې اے خلکو صرف د یو الله پاک د ربوبیت قائل شي، صرف یو الله رب منئ، داغه نه علاوه بل څوک رب او خدای مه منئ. بیا الله جل شانه په خپل ربوبیت باندې دلایل هغه بیان کړه. لومبنی دلیل موتا ته زموستا ځان بیان کو چې الله پاک هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی. انسان په خپل ځان کې د الله پاک ربوبیت پیژندلی شي، د الله پاک خالقیت هغه تخکاره کېدلی شي. او بیا هم کې انسان عقل کار نه کوي او په خپل ځان باندې هم دی نه پوهېږي. او بیا د هغې نه وروسته الله جل شانه ځمکه وفرمایل چې ځمکې ته وګورئ د الله پاک پیدا کړې ده. بیا دې پسې الله جل شانه اسمان چې اسمان به ستاسو لپاره بطور جد هغه پیدا کړی. او بیا الله پاک د اسمان د اوبه راوړی او د اوبو په ذریعې سره الله پاک مختلف قسمه میوې هغه روباسي چې موږ تاسو هغه روزي ده، موږ تاسو د هغې نه خوراکونه حاصلو. د دې خبرو ده تقاضا دا ده چې د الله پاک سره هیڅ څوک شریک جوړ نه شي. کم خلک چې هوښیار دي پوهېږي هغوی د الله پاک سره چرې هم شرکا نه جوړوي. هغوی صرف او صرف د یو الله پاک د وحدانیت قایل وي. بیا الله جل شانه د قرآن حقانیت بیان، د نبی علیه الصلاۃ والسلام رسالت هغه الله جل شانه بیان چې قرآن الله پاک په نبی علیه الصلاۃ والسلام را لېږلی دی. په دې کې هیڅ شک شبه نشته. او که چېرې تاسو وایئ چې یاره دا د بنده کلام دی، نو تاسو هم عرب یې، تاسو هم فصحا یې، بلغا یې، تاسو هم داسې یو صورت راوړئ، داسې یو آیت راوړئ، نو بیا به معلومه شي چې یو دا د خلکو خبرې دي. خو نه تاسو د دې خبرې نه عاجزه شوئ، تاسو د کلام په شان د قرآن په شان یو آیت هم را راوړو، نو معلومه را شوه چې دا کتاب دا د الله پاک کتاب دی، دا د مخلوق کتاب نه دی او نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د ځانه جوړ کړی دی. بیا د نه وروسته الله جل شانه فرمایل چې د الله پاک او د الله د کتاب کې هیڅ شک شبه مه کوئ. او تاسو هیڅ چرې داسې نه شئ کولی چې تاسو د دې کتاب په شاته کې کتاب جوړ کړئ یا صورت راوړئ یا یو آیت راوړئ. او د الله پاک د هغې اور نه کم اور د هغې چې خشاک انسانان دي او کاڼي دي د هغې نه خپل ځان وساتئ. الله پاک هغه اور د کافرانو لپاره تیار کړی دی او کافر او دغه رنګې ګناهګار هغه به دغې نه ځان ساتي. که هوښیار وي او که پوهېږي نو هغوی به د جهنم د اور د خپل ځان بچ کوي. ننني درس کې الله جل شانه د مؤمنانو دپاره چې کم خلک د الله په ذات باندې ایمان لري، کم خلک د الله پاک د ربوبیت قایل وي، کم خلکو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په پیغمبرۍ باندې ایمان راوړو، کم خلکو په کلام الله قرآن مجید ته د الله کلام ولوستلو، آیا الله پاک په هغوی له څه ورکوي؟ دې نه مخکې خو بیان دا وشو چې څوک د دې خبرو نه انکار کوي، الله پاک دې لپاره اور تیار کړی دی، داسې اور چې د هغې خشاک په انسانان وي، د هغې به کاڼي وي. خو کومو خلکو د دې خبرو نه ځان وساتو او په دې خبرو باندې د الله پاک په ربوبیت، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په رسالت کلام الله باندې ایمان راوړو، هغوی له به الله څه ورکوي؟ الله جل شانو ننني درس آیت کې دغه فرمایي چې داسې خلکو له به الله پاک زیری ورکوي
داسې خلکو له به الله پاک یو ځای تیار کړی چې هغې ته جنت ویلی شي او جنت داسې ځای دی چې هغه نه یو سترګې لیدلی دی نه یو غوږ د هغې متعلق اورېدل کړي دي نه پړه کې د هغې څه خیال تیر شوی دی دا الله پاک د ایمان والا خلکو لپاره تیار کړی دی د قیامت په ورځ به الله پاک دوه ډلې وي د دوو ډلو په منځ کې به فیصله کوي یو به د کفر وي یو به د ایمان وي او د دې دواړو لپاره به الله پاک دوه ځایونه وي یو به جهنم وي یو به چیرې جنت وي به د دې دوو ډلو به فیصله دغه دوو ځایونو کې کېږي ایمان والا به جنت ته ځي بې ایمانه کافران مشرکان وغیره هغه به جهنم ته ځي بعضې مؤمنان ګناهګاران به هم جهنم ته ځي د بعضې ګناهونو په وجه باندې خو د ایمان د وجې نه د ایمان په حالت کې د دنیا نه تللی وي نو د ایمان فایده به دا وي چې یو له یو ورځ به هغه د جهنم نه راوځي او جنت ته به داخلېږي د ایمان به دا فواید وي نو الله جل شانو په دې آیت کې فرمایي چې زیری ورکوي مؤمنانو له هغه مؤمنان وعملو الصالحات چې هغوی نیک عمل کوي نو معلومه را شوه چې صرف په ایمان باندې سړی نه خلاصېږي ورې که یو سړی دا وایي چې بس ما ایمان راوړی دی زه چې د ایمان اقرار کوم زه دا ویم چې لا اله الا الله محمد رسول الله بس زه دا ویم او زه پوره یم یا زه به صرف الله الله کوم نور اعمال نه کوم په دې باندې نه خلاصېږي صحیح ده دا ته خو به جنت په دې خبره میلو شي خو جنت په داسې ډایرکټ نه میلاویږي ورې ځکه تا ډېر بد عملی کړي دي تا ډېر د نیک عملونه پرېښي دي د هغې د وجې نه به ته جهنم ته غورځېږي بیا د الله په علم کې دا چې څومره وخت بعد تا له جهنم نه روباسي او تا جنت ته ننباسي دا به د الله پاک مرضي وي خو دونه دا چې عمل صالح په وجه باندې تا الله پاک ډایرکټ جنت ته بوتلی شي خو که چېرې عمل صالح دې پرېښودو او صرف په ایمان دې ډډو واله چې به زما ایمان پوره دی ایمان راوړل نو صحیح ده دا خو به تا یو ورځ جنت ته داخل کي خو ډایرکټ جنت به تا ته نه میلاویږي بلکې ته به د دې عمل صالح نیک اعمالو پرېښودو په وجه به ته جهنم ته غورځېږي دې وجې نه الله جل شانو فرمایي وبشر الذین آمنوا زیری ورکوي هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی ایمان مخکې بیان شو ایمان څه ته ویلی شي په ژبې سره د الله پاک اقرار کول پړه سره هم د الله پاک اقرار کول په ژبې سره د نبي علیه صلات وسلام د رسالت اقرار کول پړه سره هم د نبي علیه صلات وسلام د رسالت اقرار کول د نبي علیه صلات وسلام نه علاوه چې څومره انبیا دي ټول د الله پاک پیغمبران دي دا خبره په ژبه باندې هم او پړه باندې هم د دې خبرې اقرار کول چې دا کتاب د الله دی په ژبې سره هم او پړه سره هم د دې نه علاوه الله پاک په انبیا علیهم الصلات والسلام صحیفې رالیږلي دي د دې علاوه 3 کتابونه نور دي په دې ټولو باندې زما ایمان دی دا په ژبه هم وي دا په پړه باندې هم وي په دې خبره به ایمان وي چې زبر دنیا نه ځم الله به مې بوزي ختمې به مې دوباره به بیا ژوندی کېږم قیامت په ورځ به قایمېږي نو چې دا ایمان وي د هغې نه وروسته بیا ستا ایمان معتبر وي که چېرې په دې عقایدو کې د خبرې وي نو بیا ورې ستا ایمان معتبر نه دی د خپل ایمان فکر وکړه د خپل ایمان تجدید وکړه وبشر الذین آمنوا زیری ورکوي هغه کسانو له چې ایمان یې راوړی دی دویم نمبر وعملوا الصالحات د ایمان راوړلو سره سره نیک اعمال کړي دي د خپل وس مطابق پکې څومره نیک اعمال دي مرز دی زکات دی روجه ده حج دی ښکلي اخلاق دي صحیح معاملات دي ښکلي رویه ده ښکلي ژوند دی دا ټول هر څه په عمل صالح کې راځي که سړی صرف ایمان وي او دا نور بد عملي وي په دې باندې ته الله پاک ورې تا نه بخي سزا به راته میلاویږي نو وعملوا الصالحات بعضې صوفیا وایي یا بعضې خلک چې کم راته څو وایي یاره چې موږ بس الله الله کو موږ پوره یو وایي وایي الله له چې صرف ایمان پکار دی او صفا زړه پکار دی نو بیا الله جل شانو وعملوا الصالحات ولې وایي که چېرې دغه یې ویلې وي نو بیا به وعملوا الصالحات تذکره نه فرمایل بیا به چې ایمان بس کافي دی په خولې سره او 50,000 ایمان وایه به ته پوره یې نو وعملوا الصالحات نیک اعمال به کې د خپل وس مطابق به کې خپل کوشش به کې ها انسان دی خطا ته وشوه کوشش یې کوه بیا یو کار پوره نه شو خیر دی هغه الله پاک توبه استغفار وباسه کېدای شي الله رته وبخي خو قصدن آمدن به دا نه وي چې راشه ځواني نه مه کوه برزونه راشه ځواني نه کوه چې څه ډېړه غواړي حرام هم وکړه زنا هم وکړه شراب هم څښه او بیا چې بوډا شو نو بیا به توبې وباسه به نه څه پته لګي ته بوډاوالي ته رسې که نه رسې تا له توبې توفیق میلاوي که نه میلاوي په دې به ډډه نه وهو چې یاره بس راشه کوه دا ځواني ده او بعضې پلاران او بشران وایي یاره دا خیر دی هلکواني نه وایي په دې کې خلک دا کوي نه ویې که منې که
الګ دی خيارې کا وته بکو بچي دا ځواني را او پرې ځواني کې دا دې کابل کې الله پاک ته دا په بوډاواله کې دا یا چتو رسیوا الله پاک دلا خوښ دی د ځواني یو عمل یو عبادت په بوډاواله کې ته هغه او یا پیرو کې د ځواني دی یو عبادت دا غنه شي رسیدي نو عاملو صالحات دا په فوټ ډیر وسیلی دا ټول ارزه کې راځي نیک عملونه کول دا ضروری دی جنت داخلي دی لپاره او دا الله فرمای بل څوک نه سبب ویل دي خلکو لپاره ان لهم جنات دا داسې خلکو لپاره به باغونه وي داسې باغونه نه چې څنګه موږ ویلو دا خو صرف موږ اورېدلې دي د جنت باغونه به داسې نه وي خو دا دوی صرف مشابه د دنیاوي باغونو سره دي چې موږ وایي باغ نو باغ چې شرکې وي او ښکلي ونې وي او داسې مزېدار خو د جنت به داسې نه وي چې څنګه موږ دنیا را ابره ډېره ښایسته وي نو ان لهم جنات جنتونه به وي باغونه به وي څنګه منظر به وي تجري بهیږي به بتحتها د دې باغونو نه لاندې الانهار نهرونه به دا به د جنت ښکلا وي ورې په دنیا کې که بعضې باغ داسې وي نو هغې ورته ډېر ښکلا وي خو نه دا هېڅ ښکلا نه ده د جنت ته نشي رسېدی که باغ کې چې نهر وي یا هغه نهر د دې باغ د لاندې یا په یو سایډ کې یا په منځ کې یقینا د دې ډېره ښکلا وي خو دا صرف دنیاوي ښکلا ده د جنت هغه ډېره عجیبه ده هغه نه سترګو لیدلي نه غوږونه اورېدلي نهرونه به په جنت کې ډېر شی وي ورې صرف یو نهر به نه وي نه به داسې نهر وي ورې جنت کې به نهر د شرابو به وي خو داسې شراب به نه وي چې یو ګوټه کې نو نه د مازغه کار کوي نه بیا خپل حواس بیا سړي ته لا پته دنیاوي شراب به نه وي چې هغه څو رسکي امره به مزېدارېږي سړی به قوت طاقت هغه له به نور هم خوند ورکوي هغې کې به نشې نه وي په عقل به فتور نه راځي عقل به پرده نه راځي د شرابو به وي صحیح شراب به وي پاک صفا به وي د پیو نهر به وي د اوبو نهر به وي د شهدو نهر به وي او د هر جنتي د بلډینګ مخې ته به دا نهرونه وي داسې به نه جوړېږي هغلته کې بسې لاړ شه نه جنت کې به هیڅ تکلیف نه وي ورې دا به هر جنتي دا ټول نهرونه دا مهیا وي دا سهولت به ورته وي څو نسکې څه ټیپ تېرالې څه تېرالې څومره هر څه پابندي به نه وي دا به نه وي چې دا پی اوس کړلی را نورو داسې به نه وي شات مې وخوړلو چې ډېرو پړی راله بوج راوځو داسې شات به هم نه وي څومره سکې څومره خورې پابندي به نه وي الله پاک دا د جنتیانو دپاره او هر جنتي ته به دا ملاوي من تحتها الانهار بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه دا ټول الانهار جمع نهرونو دا ټول نهرونه په دې کې وي کلما پس هر کله چې رزقو ورکړلی شي منها د دغې باغونو نه من ثمرة میوې رزقا د خوراک دپاره دوی له به میوې ورکړی کېږي قسمه قسم میوې به وي وایي جنتي به داسې راشي وایي ونې ته به وګورې های کاش چې دا میوه هغه ونه به دا ټومیټک راښکته شي په دې به دې میوه راوشکې واپس پوچه شي بیا میوه ونیسي ختمېدل نشته هلته به چې څنګه وي هلته به راځي داسې نه چې ورېږه ورپاسه به نه چې څنګه دا ته به هر سهولت دا ته به تکلیف نه میلاوي پړه کې راله چې دا میوه وخورمه انار دی سیو دی ابه ټومیټک دا ته راځي ابه تا ته ښکته چې څونه ترې خورې څونه راشکې راوشکو بقایا په خپله ځي بیا به میوې ونیسي چې څنګه بره راشي بیا پسې نور راغلي دا چې به نه چې ورېږه شپږ میاشتې او څلور میاشتې فصل هغه پکې نه وي نو دا میوې به الله پاک ورکوي هر انسان ته چې څنګه غواړي قالو نو دا جنتیان به وایي هذا الذي دا خو هغه دی دا خو هغه میوې دي دا خو هغه فروټ دي رزقنا چې راکړی شوي وو موږ ته من قبل دې نه وړاندې دا خو په دنیا کې خوړلي وو داسې به سیو وو داسې به انار وو داسې به قسمه قسم میوې وي واتو به متشابهه او وربکړی شي دوی ته د دې په شان کې دنیاوي شکل شکبات به وي خو ذایقې به یې داسې نه وي ځکه انسان خو به دلته کې هم دا میوې خو دا الله نعمتونه دي نو د جنت هغه به نغورې کې داسې وي خو نور هر څه به یې بدل وي ورې بل نعمت به څه وي ولهم فیها جنتیانو له به وي فیها په دې جنت کې ازواج بیبیانې ښځې به وي مزېدارې مطهرة پاکې صفا سوتره به وي مطهره طاهرات نه دی ویلي مطهره مبالغه نه پکې داسې صفا دي هغه پاک ذات پاکي کړي دي له هر څه نه به پاک وي ښه دنیاوي خو هسې پودړې دي داسې پودړې به نه وي ګن به پکې نه وي بهواري به ورته هیز نه راځي میرچز به ورته نه راځي څلوېښتي به یې نه وي بچي راوړل به یې نه وي پوزه بهیدل به نه وي بلغم به نه وي جبې به ورسره نه وي جبوري به نه وي د خاوند نافرمانه به نه وي داسې به نه وي هلته کې به هېڅ تکلیف نه وي
بس چې د دې جنتي څنګه غواړي هغه چاته به الله پاک ورکړي دا به ټولو له لوی نعمت الله پاک ولهم فیها ازواج بعضې خلک وایي دې نه بل کې دکه ویله دنیوي ښځې به چې دا به د جنت سرداریانې خلاصې دې وی نشته نو دا به هلته کې به برشیرې نه وي نه به بلاګانې دا به هلته کې ښکلي مزاج والي دا به داسې جبورې نه وي داسې جګړو والا به هم نه وي دا به هلته کې ستا د حورو سرداره وي خو دا به هم ورې ډېره ښکلې وي سرداره به وي حوره به وي دا هم ورې ښه د حورې په شان هېڅ جګړه پکې نه وي مزاجونه به ډېر عجیبه وي هلته هېڅ تکلیف به هلته نه وي ولهم فیها وی بر دی جنتیانو د پاره فیها پرې جنت کې ازواج بیبیانی مطهره ډېر پاکي به وي په هر لحاظ سره بدن لحاظ سره هم د خوی لحاظ سره هم د ذهن لحاظ سره هم د ډله لحاظ سره هم د مزاج هر لحاظ سره به ښکلي وي چې څنګه ته غواړې وایي دغه حوره چې وایي کم خوراک کوي هغه به جنتي ته ښکاري او یا جوړې به اچولي دننه وجود به یې ښکاري مزېداري چې څنګه دې زړه غواړي غټه غواړي نری غواړي درمیانه غواړي نری بلا غواړي څنګه دې خوښوي الله جل شانو سوره رحمان کې وایي داسې به وي لکه ملغرلي موتی چې ډایمنډ چې ورته موږ وایو یاقوت او مرجان کانهن الیاقوت والمرجان داسې به بیبیانې وي داسې ښایسته به وي ښایست به وي دا زموږ ذهن نه بني موږ دنیاوي پرې پوډرو باندې دوکه شو دا خو د هغوی هغه معمولي نقطه هم نه رسي دغه حوري وایي دا چې صرف وایي که چېرې دنیا ته صرف لږ ځان راښکاره کړي دا ګوته به یې راښکاره کړي نو وایي دا ټوله دنیا به روښانه شي وایي که چېرې لاړه لږه لاړه دې دنیا ته را وتوکله وایي دنیا کې به تریخوالی مکمل ختم شي داسې حوري الله پاک جنتیانو لپاره نو دا به هوښیار مسلمان به هغه وي چې د زیناګانو او د غلطو نه ځان بچ کړي الله به الله پاک دا ورکوي که چېرې دنیا کې دا ګندګي کړې وي نو دا بیا نه میلاویږي بل به د ټولو نه لویه خوشحالي به دا وي وهم فیها خالدون دا نعمتونه به د دوی لپاره همیشه وي ښه دنیا کې خو کمال دی خو بله ورځ مرګ دی که صحت دی بله ورځ بیماري ده که لوی عهدې دي حسد دی کینه ده دشمني ده ټول پریشانۍ دي که نعمت دی خو ورسره خو پریشانۍ دي او د ټول نه لویه پریشاني دا ده چې انسان ختمېدل دي او په جنت کې به داسې نه وي ښکلې ځواني به وي 25 کاله به ټول عمر وي ښه کپړې څخه کېدل پکې نشته بدلول پکې نشته به چې څنګه وي کوي دارنګ به کېږي بل به بدل شي اټومیټک به بدلېږي 25 کالو عمر کې به سړي هم وي ښځې به وي 25 او 20 کالو کې بوډاوالی نشته بیماری نشته تکلیف نشته سپینوالی ویښته سپینېدل نشته چې څه دنیا کې څه تکلیف د هغه به هلته نه وي قوت طاقت به دونه وي چې څومره ستا چې دی نو د اویا پهلوانانو طاقت به وي د یو جنتي بوډاوالی پکې نشته پټو کمزوري پکې نشته خپې راښکل پکې نشته همیشه به وي او نه ختمېدل ژوند همیشه به وي دا انسان ذهن ځکه نه بري چې موږ دنیا را ژوند وایي یاره بل ختمېدل دي او د آخرت به داسې نه وي وهم فیها خالدون وایي نبي علیه صلات وسلام فرمایي حدیث قدسي دی وایي الله جل شانه به یو اواز کوونکي ته اواز کوي را جنتیان ټول لو غواړي وایي جنتیان به راشي وایي الله جل شانه به ته وفرمایي د خپل شان موافق چې تاسو له زه د ټولو نه داسې لوی نعمت در کوم چې دې نه بل اوچت نعمت نه وي الله جل شانه به ته وفرمایي چې تاسو به همیشه په دې نعمتونو کې تاسو له بیماري نه راځي تاسو له غم نه راځي تاسو له مرګ نه راځي تاسو به همیشه په دې نعمتونو کې دا نعمتونه به ټول ورته لپاره وایي جنتیانو نه به د ټولو نه لوی نعمت او لویه خوشحالي دا وي همیشه ژوند به وي او د کفارو او مشرکانو لپاره به ټول نه لوی غم دا وي چې دوی ته دا ویل چې تاسو به همیشه په دې جهنم کې ژوندي یې تاسو په دې کې الله جل شانه دې موږ جهنم نه بچ کړي او الله دې په خپل فضل موږ او تاسو ټول سره د ټولو مسلمانانو چې چا کلمه ویلې رسول وفات شي الله دې ټول په خپل فضل او کرم سره جنت ته بوتلي کړي او الله دې زموږ کم ګناهونه دي الله دې موږ ته هغه معاف کړي واخر دعوانا الحمد لله